کې د دې پیغمبر درې ذمہ داری قرآن بیان کړي. اوله ذمہ داری دا ده چې دې باندې خپل امت ته د قرآن پاک په ناظره باندې کوي، یتلو علیهم آیاته. دا د نبی علیہ السلام ذمہ داری ده. دا د اقرأ نه چې کوم دی اما لومېږي چې الله تبارک وتعالی ورته وایي لولا لوستل د قرآن پاک چې کوم دی سیب کوا. څنګه چې موږ ته ماشوم کینی او هغه په ناظره قرآن نه ورځي قاعده ورته شروع کی نو په مزه مزه به حروف هجا هغه باندې چې کوم دی استاد یادای. دا سي رسول الله مبارک ته الله تعالی فرمایي لولا. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام با حضرت جبریل پس زر زر لګیاو د قرآن تلاوت وکاو. الله تعالی منک جلا تحرک به لسانک ته زر زر هغه پس په تلوار باندې دا جما مخوزوا. ان علينا جمعه وقرآنه يعني ان علينا جمع في صدرك وقراءته چې اے پیغمبر دا قرآن ستاسو کې محفوظ کول دا هم زموږ ذمہ داری ده. او بیا په صحیح سره د دې قرآن پاک تلفظ او تکلم دا زموږ ذمہ داری ده چې تاسو په صحیح تلفظ او تکلم دا غي ادا کړئ. نو نن دا قاریان او حافظان لګي د قرآن ناظره باندې مسلمانان کو یقین تجوید او دارنګه چې کوم د قرائت د اصول مطابق هغه وینا باندې کو یقین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ذمہ داری ده د هغه سره رسول کوشش او د قرآن ناظره د زده کړې نشته. اهم مقصد چې د قرآن پاک په نزول دانه د دغه په ترجمه او په تفسیر باندې کوم د انسان کوي. نو نن دغه علماء کرام لګیا دي، جمعات کې لګیا دي، مدرسو کې لګیا دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ذمہ داری دا غي سره رسول چې کوم دې سه کوشش کوي او يعلمهم الكتاب. د نبی علیہ السلام ذمہ داری دا چې دا خپل امتیان دا د قرآن پاک په ترجمه او په تفسیر باندې کوم دې سه کوي. نو نن هغه ذمہ داری علماء کرام سره رسول چې کوم دې سه کوشش کوي. په دې وجه باندې علامه ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي وی ورځ قیامت رسول الله د بعض انسانانو خلاف د الله په دربار کې کوم دې شکایت او ګناه کوي، د انسان خلاف گواهی ورکوي. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول الله با الله تعالی چې اے الله ما خو خلق ته قرآن راوړو او دې قرآن را شاکړي وای. نو دې کې مختلف تفاسیر مفسرین دي. څوک د يهودو خلاف کوي، د نصاراو خلاف کوي، د رسول الله مبارک زمانه کې موجود. لیکن علامه ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي یو تفسیر دا کړی چې دا به د خپل امتیانو خلاف دا گواهی کوي، دا هغه امتی خلاف دا گواهی کوي چې هغه قرآن پاک او عمر کې زده نه کړي. نو علامه ابن تیمیہ سے فرمایي وای من لم يقرأ القرآن فقد هجره. که یو شخص قرآن په ناظره باندې زده نه کړي او د قرآن په لوستلو باندې پوه نشي نو دا سړی تاریخ د قرآن پاک دغه دا خطر شته چې رسول الله د خلاف گواهی او بیا هغه فرمایي چې من قرأه ولم يتدبر او یو شخص چې کوم دی دا قرآن پاک د په ناظره باندې زده کړي هغه تلاوت هم کوي، قرآن باندې پوهیږي چې دا څه تلاوت او مدازه سوي نه تو دې خلک وایي ته دې چوري خوري نو هغه یو چوري ورته کې دا راځي نو دې پینځه چې دا سوي مسله خبره. نو علامه ابن تیمیہ سے فرمایي وای ومن قرأه ولم يتدبر یو سړی د قرآن قرائت باندې کیږي دا غي په ترجمه او تفسیر باندې نه فقد هجره دا سړی د تاریخ قرآن پاک یوازې دا قرآن حق نه چې تاسو په نظر باندې یاد خصوص په قرآن باندې نه دا د قرآن نزول مقصد دا دی چې الله تعالی ته ژوند او زندګۍ اصول استاب دنیا کې څنګه ژوند دلته یو جټ سړی سره جیب کې موبایل پروتي نو دې په لیکلو لوستلو نه کوي خو باسي نمبر یې پیږي نو چې دا شته نمبر نو ته میسج راشي رساله او پیغام ورته راشي نو دې الګ ورته چې بدلو کې ساتو باغی باندې ساتي چې دې سیټ کوي کله کله چې کوم دې نو د کمپیوټر طرف ته متراشي چې فکر کې دی وایي چې په خبر سره ټول راکړي څه ځان ته ورته څه نو هغه پوری نشي د ترڅو پوری میسج انسان نه کوي. نو دا قرآن پاک د الله تعالی طرف میسج او پیغام دا الله تعالی لګلې دې میسج او پیغام باندې تاسو سره کوئی کوشش کړئ
که یو سړی دا عذر کوي چې جبه مې پرې نه راوړي نو دا عذر به هغه سړی کوي چې هغه مولانا احسان الله صاحب سره مفتي اسماعیل صاحب سره هره ورځ ګټه یو کېدي کوشش کوي خو یادېږي نه نو دا عذر به کېدی شي قبول شي خو که یو سړی عمر کې قرآن رالي نه عالم نه کېږي او دی بیا دا وایي چې زما یادېږي نه نو غالبا دا سړی معصوم ده نو علامه ابن تیمیه سے فرمایي چې دې سړي دا خطر مخې ته موجود ده چې شاید رسول الله د خلاف کوي چې خدای دا قرآن په یوازې د دې د مور لپاره د پیړۍ د مور لپاره دا لا یحیی عمره دا خو ثابت حیات دا د ژوند او د زندګۍ لپاره رحمه اصول په دې باندې اړ اصول د دې چې موږ یې خبره نو په دې وجه باندې نن د علماء کرام د دواړو جهان سزا چې ستا خلاف ورځ قیامت باندې گواهی ورکوي دا علماء کرام دا د هغې بچ کوي د هغه ذلت او رسوایۍ باندې بچ کوي چې ورځ قیامت نو دا علماء کرام دا مفسدین د امت د دوی نه زیات احسان په دې امت باندې د صحابو نه راوستو د علماو نه دا بل څوک بې سر و سامانه کې چې کوم دې سیب لګي خپل عزت یا خاورو کې ملاوي یو سړي د ټولو د سخت افغان کار دا دی چې دا کوم درته مفتي اسماعیل صاحب چې کوم دې سیب کوي دا مدرسې چلول دا د هغې چلول ورته پته لګي چې دا څومره ګران او مشکل کار او ګرځي به او دا رنګې چې کوم دی روپۍ او دا راټولل په هغې باندې ځمکه په تاله په هغې بلډینګ کې تاله تعمیر کوي او په هغې کې په مفت مسلا بچوں ته لګیا دي قرآن پاک باندې سیف کوي په دې وجه باندې محترم عزیزان د دې خلق د دې احسان دنیا پکار د دې خلق سره مرسته او تعاون چې کوم دې پکار دي نن مولانا صاحب مناظره یاد کړی دا ترجمه باندې قرآن هم یاد کړی دی ستا فکر ورسره دی ستا د آخرت فکر ورسره دی چې په مناظره د قرآن راوړي نو دغه ذلت او رسوایو سره مخامخ کېږي په ترجمه د قرآن راوړي د ذلت او رسوایو سره مخامخ نن په امت کې دا فکر واحد د علماء سره دی چې د ذلت او د دې رسوایي باندې د سیاست ثابت وي نو په دې وجه باندې محترم عزیزان زمونږ او د تاسو داسې مزارې چې کوم دې جوړېږي او حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خود عالم کوشش تا کوي چې خپل باندې علماء په خپل باندې چې کوم دې تاسو عالمان شئ زده کړه چې کوم دې سیاست کوي او بیا نور ته چې کوم دې سیاست ودانه کوي او بیا نبی علیه السلام فرمایي کدا توفیق چاته ملو نشي چې دې عالم ټول نشي نو او متعلم بیا خدای شاګردي کوي هغه چې د درس حلقه لګوي نو نور کارونه دغه د درس حلقې اکثر جماعتونه کې دا داسې اوقات دي چې د استاد د دکاندارۍ ټیم خرابېږي نه د دفتر د ملازمت ټیم خرابېږي نه د چې کوم دی د زمیندارۍ ټیم خرابېږي نو بیا د دې علماو سره د درس حلقو کې کېنه د هغې په شاګردۍ کې چې کوم دی انسان راوړي او بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو سړی عالم نشه او د طالبۍ تر ته پارېږي نو او خادم بیا د علماء خدمت کوي د دې خدمت کوي چې تاسو او یو سره خدمت ته پاره نه نو او معین یا چې کوم څه ځانګړي امداد کوي دا دې سره امداد او تعاون نو نن کې مولانا احسان الله صاحب هغه سره سره کوي او دا د قران پاک ترجمه او تفسیر دا چې کوم څه پڑھاوي او د مسلمانانو بچیان دا د قران پاک عالمان دي او د دې سره ډېر خیر کوي ځکه د دې سره د نارینه مقابله کې په دې سره دینداري چې کوم دې سیب زړې راځي اکثر څه دي ملګرو توان چې دا سنانه عالم دا چې ترجمه کوي دراواده نو ورله د سمکه د اخیستو ضرورت دي نه د بلډینګ ضرورت دي د واده چې په دیری چې نه کوو کې مسلګری لکه دا څه دا کوئی دا پلان کې ګور علی باندې دا خځې ټول کراوله نو ټول دا ټول د قران باندې سره ولې الته یو لوی مرکز چې کوم دې د خبرو د لګیدل او بیا تاسو ګورئ دغه کاوه چې کوي تاسو د دې چې بازار ته سکول ته ځکاله چې په کوم انداز کې روان او هغه یو عالم چې هغه د تواتش او غیره بیا د قران درس روان نبی هغه ته موږ نه ګورئ چې څو د دې ورته پسته د ټول کلی ماحول ورسره د حیا ماحول د عفت او د پاکدامنۍ او د ستر ماحول چې کوم دې سیاسي نو نن په دغه ماحول مولانا احسان الله کوم اجر ورکړي دغه د قران پاک تعلیمات په خورولو باندې الله تبارک وتعالى هغه کوم اجر ورکړي نو یو شریف هغه سره پاګي کې شریک نه دی د هغه طالبای په دي او نه هغه سره درس کوي نه د هغه خدمت ته پاري
ځکه ډېر کسان غریبانان هغې مونږ دا تېر ځل اجتماع شوی وه خلکو هغې کې مرلۍ منلې وې ضعیفه منلې نو ډېر کسان زموږ سره داسې رابطې بیا وکړې چې مولوي صاحب زموږ د څه وس نه کېږي خو موږ به یو میاشت کار کار سره نو هغه مضبوطه لګیا دي نیتونه پرېستل نو ډېر سپین ګیري کسان چې موږ بغل یو بل تپوس کول چې هلکه دا ته پېژنې ته پېژنې یو سپین ګیری کاکا لګیا ډېر زیات کار موږ ټول چې څومره اشنا کسان غلی هم یو بل تپوس کول چې دا څوک دی یو نه پېژني بیا چې چا ورته وکړي تاسو غلی مې تپوس وکړو وایي زه د جلالات نه غلی خبر شوم چې دلته کار سم نو ما دا اوس واقعي دی چې خلکو کې اثبات کوي نو په دې وجه باندې محترم اعزام دې وسوي نو تاغه طریقې سره نو تاسو الله تبارک وتعالى دا عملنامه کې دا چې الله کې کوم استادان او علما لکه درس خدمت کوي دا سړي ورته چې کوم څه ځا خدمات وکړي نو نن کوم مولانا صاحب د درس او تدریس د علما په دې معاشره کې د ورکولو خاص طور په سنانه کې عالمان کې ورکول او دا په دغه د سنانه د معقول دیندار معقول جوړول دی باندې الله تبارک وتعالى د دې علماء هغه کوم اجر او ثواب ورکړي نو هغه اجر او ثواب دا به هغه چاته چې کوم د مولانا صاحب الله سړي چې کوم د سیر جوړ دا یې سره زیات تعاون کوي ځکه دا د کرایې په ځای کې یا په نو سړي چې مدرسې چلول دا چې کوم د سیر زیر ځان کار دی الحمدلله مولانا صاحب یو نوجوان عالم دین دی سړی چې کوم دغه د خپل قوم او د گاون هغه غم درد او فکر دی د اسلام هغه درد او فکر دی ورنه خکر او زدي خدمت یا ګټل شي هغه خپل ځواني هغه د دې خدمت ته کوم دې سي وقف کړی نو چې موږ او تاسو د دې سره باندې چې کوم دې سي تعاون وکړو خاص اور چې دا کوم ځای اخیستل چې دا غیر لپاره نه او زمانہ خپل باندې کوي سوستی چې هغه تعاون خپل باندې کوي خپل باندې چې کوم دې سي وسنسي نظر کې داسې ملګری چې دا سړی د وس کې کوم دې سي خاوند دی نو هغه سره چې کوم دې سي راځي او دا چې کوم دې د مدرسې کې د تعاون چې کوم دې ترغیب ورته ورکول نو